داسې زناور چې هغه ښکرونه نه وي. که چېرته یو داسې زناور وي چې هغه ښکرونه نه وي، نو د هغه زناور قرباني جایز دی. هغه چې دا کم یو زناورو له اقسامو نه وي، قرباني یې جایز دی، دې ته عیب نه ویلی کېږي. البته که چېرته یو داسې زناور وي چې ښکری و خو یو ښکری مات شوی وي، نو هغې علما کرامو تصریح داسې فرمایلې ده چې که چېرته هغه ښکر له زیلو نه مات شوی وي، له بنیاد نه مات شوی وي، خو بیا په دې زناور باندې قرباني کول جایز نه دي. او که چېرته ښکر له پاسه مات شوی وي، نو بیا قرباني پې باندې جایز دی او قرباني پې باندې کېږي. دې سره سره زناور لکۍ کټ شوې ده، دا یوه اهمه مسله دی. غوا دی، میخه دی، لکۍ یې کټ شوې ده. اوس په لکۍ کې چې کوم اعتبار دی هغه داسې دی چې دا لکۍ چې دی 3 حصې به شي. که چېرته په دې 3 حصو کې یوې حصې نه دی زیاته کټ شوي وي، نو بیا قرباني پې باندې جایز نه دی. او که 2 حصې سلامته وي یا 2 حصو نه زیات سلامته وي او لږ شانتې کټ شوي وي، بیا په داسې زناور باندې قرباني کول صحیح دي. دا د زناور د ښکر او د لکۍ متعلق مسایل شو. مزید مسایلو دپاره تاسو زمونږ پښتو مدني چینل فیسبوک پیج دی، دې نه علاوه یوټیوب باندې زمونږ چینل دی، هغه په سکرین درته ښکاري، هغه هم سبسکرایب کړئ. او مسلو دپاره، دین زده کړې دپاره تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته راشئ. وما علی الا البلاغ.